بل حدیث تے دا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے کہ پیغمبر خدا وی ما من مسلمین یاخذ مضجعه فیقرأ سورة من کتاب اللہ تعالی الا وکل اللہ به ملکا یحفظه فلا یقربه شیء یؤذیه حتی یحب متا حب. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو مسلمان خپل بسترې ته وخیږي، وردا ټول داسې مسلې دي چې موږ او تاسو په دې باندې عمل کوو، دا زمونږ د 24 غنټې د زده کولو مسلې په دې کې راځي. یو کس دی چې هغه خپل بسترې ته وخیږي ماسخوتن، فیقرأ سورة من کتاب الله، د قرآن مجید یو سورت وایي. نو بیا د عوام خو به ما ته وایي چې موږ ته خو معلوم نه دي سورتونه، نو مال قل هو الله احد له درځي وایي او مال دغه دی که نه. دا قل هو الله احد وایي زنانه لم ورځي، نارینه لم ورځي، مولیانو لم ورځي، امیانو لم ورځي، ټول لم ورځي. دا نه دی چې یو صورت خو دا په حدیث کې یو صورت وي، یو صورت طویله نه وي چې اوږد صورت یا لنډ صورت، نه یو صورت د قرآن مجید وایي. نو الله په ده باندې یو فرشته مقرر کي، ټوپک په لاس باندې څوکیدار راشي او تا ته ولاړ دی، فلا یقربه شیء، هېڅ شی به ورله خواله نشي راتلی یؤذیه، درته تکلیف ورکړي. پوهېږئ په دې باندې. او خاص کر دا آیات کرسی چې تاسو وایئ او دا په ځان باندې چوپ کوئ، دا په روایت او حدیث کې راځي، د دې ګاونډیان هندوستاني دي هغه هم در سره محفوظ دي. کم وخت چې بیا راپاسي دي د ده څوکۍ موقع ته به حاجت نه وي.